د مدرسې دروازه ده دننه مونږ زو دا سټیج نن ویران ښکاري نن دا ځای داسې دی چې تاسو یې په خپله یې نه چې مونږ یې هغه حوصله او جرأت نشته چې مونږ بیان وکړو. دا هغه ځای دی چې شیخ صاحب مونږ ته 3 نیمې ګنټې په دې ځای باندې ناست وو. څونه طالبان ورسره دوره کې سبق وي تورنګزو کې زه را روان وم نو ډېر طالبان مې داسې وکتل چې په خپو باندې پیزار نه و سره کپړې باندې وینه ده دا چې د شیخ صاحب اخري سلګو وینه ده شیخ صاحب ستا غېږ کې ساه ورکړه او چې ما غېږ روجت کو بس هغه ټایم کې ساه لاړ خبرې خو سره څه کړي خو کمیس ټول عمر وینځې مو سره کړه قدرمنو کتونکو دا وخت مونږ د هغه مدرسې مخې ته ولاړ یو چې شیخ ادریس صاحب د مدرسې ته را روان دلته کې به د حدیثو دوره سبق به ښودلو دا طالبان تاسو مونږ سره کتلی شئ دا د مدرسې دروازه ده دننه مونږ ځو او مونږ تاسو ته هغه سټیج ښایو په کوم ځای چې به شیخ صاحب کېناستلو او پرون هغه په دغه سټیج باندې ناست و د حدیثو دوره یې پړاو وهله خو نن دغه سټیج ویران پروت دی دا ګڼ شمېر طالبان یتیمانان دي د هر یو په مخ باندې اوښکې دي راځئ مخکې دا منظر تاسو ته ښایو قدرمنو کتونکو دا هغه سټیج دی چې په دې باندې به حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب کېناستلو د طالبانو ته به درس کولو خو دا سټیج د همیشه لپاره د هغې نه پاتې شو دا سټیج نن ویران ښکاري پرون دلته کې دا طالبان د ګلستان د ګلونو په شانته کې تازه و خو 2 ګنټې مخکې په دې داسې خزان راغله چې د همیشه لپاره وځپل محرومه شو سبقونه یې دغه شانته کې پاتې شو ډېر لوی د سر سوری ترې واخیستلی شو قاري صاحب شیخ صاحب به څه وخت درس شروع کوو شیخ صاحب 9 بجې به د دې ځای نه قال الله قال رسول اواز راتلو او نن دا ځای داسې دی چې تاسو یې په خپله یې نه چې مونږ یې هغه حوصله او جرأت نشته چې مونږ بیان وکړو خو دا غم به مونږ ځان څه آخرت ته وړو دنیا کې د دې د پوره کېدو مونږ سره داسې بله څه اسره نشته دا هغه ځای دی چې شیخ صاحب مونږ ته 3 نیمې ګنټې په دې ځای باندې ناست وو او په دې 3 نیمو ګنټو کې به د یو طالب په مخ باندې چېرته داسې خفګان ښکاره نه شو نن دا هغه ځای دی چې ټوله دنیا یې او کومو ظالمانو چې دا کار کړی آخرت کې خو به الله سزا ورکوي خو الله دې دنیا ته وښایي چې دا ټوله دنیا ویني چې د علماو دشمن څه الله څه کوي تسلي به مې نه شي بل به ته عبرت واري بل څه به بیا داسې نه کېږي موږ څه خو وشو او راتلونکي نسل لپاره به داسې الله پاک د هغوی دپاره داسې وکړي چې هغوی به الله د داسې غم نه وساتي موږ خو د دې غم ازاله موږ نه شو کولی که موږ دا ټوله دنیا را یو ځای شو موږ خو شیخ ادریس نه شو پیدا کولی هغه زموږ نه لاړو څونه طالبان ورسره دوره کې سبق وي یاره تقریبا دلته او حقاني کې تقریبا 3000 تعداد برابرېږي لږ کم او زیات کم کم کتابونه به ښودل دلته بخاري شریف دواړه ښودل اول او بخاري نه په هر کتاب ته داسې عبور حاصل کم کتاب به ښودلو کم کتاب یې ښودلو داسې ده چې زمونږ خو استازو خو د دنیا نه تپوس کوي په جنوبي ایشیا کې څه کوي چې په دنیا کې نن سبا داسې محدث نه لکه دا چې و ځکه چې غټ علماو د دې اقرار کړی دی چې د شیخ صاحب کوم فصاحت او بلاغت دی په دور حدیث باندې دا د هیچا هم نشته دی دا د ډېرو کمو خلکو مدام علیکا الله غله ورکړې وه صحیح ده تا به ورسره سبق وی دلته موږ سره 2023 کې دلته فراغت شوی دور حدیث هم سره کړی دی ښه زاړه شاګردان د شیخ صاحب دې دغه نه خبر شو ډېر زړه دردمن شو بس خپله کور نه دغه رنګ روان شو نه ما تپوس کړی څه هم نه دی کړی صحیح ما داسې یو خبره ته کوم تورنګزو کې زه را روان وم نو ډېر طالبان مې داسې وکتل چې په خپو باندې پیزار نه و د چا په سرونو باندې پټکي نه و داسې هیبت اخیستي او داسې په بل کیفیت کې مې ولیدل جي نو بس شیخ صاحب داسې یو شیخ الحدیث و چې د خپلو شاګردانو سره ډېره مینه او محبت او ډېره مینه او محبت یې ورکړی او په ډېره بېدردۍ سره شهید شو په سپینه ږیره باندې او قال الله قال رسول ته پاتې شو نو موږ ټول غمجن یو خفه یو نه به داسې بیا بل محدث غټ شیخ الحدیث پیدا شي لکه څنګه چې شیخ ادریس صاحب صحیح ده دې ملګري ته ورته لږ رانږدې شه چې زه دا وایم چې شیخ صاحب خو سیاست هم کوو یو زمانه کې که نه هغه عملي سیاست یې کوو
مونږ کتلې دغه سیاست چې کله د کوو مونږ به کتلو دغه دوران کې هم ته چا داسې څه سپکه خبره یا داسې څه تیزه خبره نه ده اورېدلې که نه چې د داسې سړي په وجلو کې به خلکو د څه فایده وه؟ بس چې دا خو بس ظالمان دي چې شیخ صاحب خو داسې سړی و چې د هغه نه یو کس هم داسې دغه کې نه و نه هغه په چا پسې داسې بد ویل هغه داسې کس و چې هغه که عالم و که قاري و که حافظ و او که عامل کس و که غټ و که وړوکی و هغه نه ټول خوشحاله و زمونږ استاد و زمونږ د سترګو تور و مونږ دنه بلوچستان د لپاره راغلي ته د بلوچستان نه راغلی او وې جی اوس دلته دوره حدیث کې او جی مونږ ډېر په شوق په دغه راغلي وو خو بس زمونږ بې قسمتي وه زمونږ بې قسمتي وه بس شیخ صاحب رانه لاړو ښه دا وایم ته د کوم ځای نه راغلی زه بلوچستان ژوب نه راغلی بلوچستان ژوب نه راغلی دلته کې دوره حدیث لپاره دوره حدیث کوم ښه د بلوچستان نور څونه خلک راغلي دي بلوچستان تقریبا دلته داسې خو فردن نه دي راته معلوم تقریبا 40-45 کسان ښه زه دونه راته ووایه چې دلته کې دا وخت چې کومه دوره شروع د دې کې د کوم ځای نه خلک راغلي دي دې کې خو لکه تمام صوبو علاقه ټول پاکستان لکه بلوچستان نشته دی کې پی کې خو تمام علاقو نشته دی پاټا علاقو نشته دی لکه وزیرستان ډیره اسماعیل خان او دی علاقو نشته دی او د قشانت یعنی پښتانه چې کم دي دوره حدیث کوي نو چې دلته داخله او دلته راتلی شي هغه دلته راغلي دي د چا چې نصیب وي ځکه داخلي دلته تر اخره پورې تر ډیره پورې ورکولې دلته ځای نشته دی د باره طالبان ناست دي دا ځای اوس سره جوړ کو تیر کال دا ځای نه نو بیخي زیات تعداد دی لامحدود تعداد دی دا یو سوال و د ملګري د نه وکړو چې لکه د شیخ صاحب په وجلو کې د خلکو څه فایدې ځکه دی داسې انسان و چې شاته به ضرر نه و نو ګوره د نبي علیه صلات وسلام داسې هستي راغلی چې ټول جهان د هغه د روی نه پیدا شوی دی الله تعالی چې کوم دی ټول مخلوقات د هغه د وجې نه پیدا کړي دي هغه باندې حملې شوي دي او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم کچیر د ما نفس یو بل نبی وای نو هغه به حضرت عمر رضی الله عنه هغه د شهادت په مرګ د دې جهان تللی دی حضرت علی تللی دی او چې ټول تللی دی نو شیخ صاحب چې شهید کوي څوک دغه به د دین سره دغه به د حدیث او د علوم د انسانیت او د عدل سره چې کوم د دشمنی د هغه سړي شهید کړی خدا دې ما چې شیخ صاحب په شهادت باندې نه د علومو درس ختمیږي او نه طالبان ختمیږي او نه دین ختمیږي لکه د یو سړي دغه سوچ نه دی چې خامخیالي ده او زه به ووایم چې دا د یو نشهیي سړي یو نشهیي سوچ دی د بیمار سړي بیمار سوچ دی دغه حقیقت دی دغه ختمیږي نه خو دونه ده چې دلته کې په خلکو ته درد میلاویږي سره کپړې باندې وینه ده دا چې د شیخ صاحب اخري سلګو وینه ده قدرمنو دا ملګری چې دی نو د ده په کپړو باندې تاسو د شیخ صاحب د دغه ضعیف وجودو دغه وینه مبارکه کتلی شئ زه به بیا ووایم چې دغه کله شیخ حسن جان صاحب سپینه ګیره مبارکه ما په وینو باندې رنګ ولیدله او نن مې د شیخ صاحب دغه تصویر ولیده چې هغه دا ګیره په وینو باندې رنګ و سره وه نو ظالم او جابر زمونږ لا دغه زخم نه ورغلی چې یو بل ګزار یې راله راکو شیخ صاحب ستا غیږ کې ساه ورکړه او جی مونږ د دوره حدیث میران وو جی د بار ګیټ کې ولاړو ګیټ کې طالبان را دننه کو دا لاره سبا کو شیخ صاحب راځي شیخ صاحب چې بای پاس راتاو شو دغلته به کسانو پایرو کسان لاړل مرګري بس رامنډه کړ چې هسپتال ته لاړو شیخ صاحب سټریچر باندې پروت و اخري سلګو ما غږ کې روجت کو بس هغه ټایم کې سال لاړ خبرې خو یې سره څه کړي نه جنا جبه چرېدا تقریبا ذکر یې کو شیخ صاحب راځي نو درود شریف ځان سره وی حدیث درس نو زما دا امید ده دا یقین ده چې هغې به انشاءالله دا په خوله باندې ذکر یې د رسول الله مبارک نوم به یې هغې به شهید شوي وي ته خو به کمیس ټول عمر وینځې مو سره کړه چا چې ډس کوو نو زه وایم دا ظالمه دا سوچ به دې کړی وی چې د یو سړي په مرګ باندې صرف خپله مور وجاړي او بچي وجاړي او ګاونډیان راشي نو هغه کله ناکله داسې ده مصنوعي جړه وکړي نو ظالمه تا خو قومونه وجړول
تا خو سپین ږیري وجړول، ماشومان دې وجړول. دا طالبان چې د بلوچستان نه را روان شوي دلته کې په سړو روټو باندې په زیپو باندې دې له راغلي وو چې مونږ سبق وو. ظالمه دا دې مو جړول. په دغه سړي باندې ستا دسته زړه څنګه کېدو؟ بلوچستان کې به ډېر شیخ الحدیثانو، خو دا چې دا غزه نه را روانېدل که نه، خو شیخ صاحب له راتل څه کمال به پکې و که نه. بالکل جی شیخ صاحب درس کې یو دا دغه چې انسان بور کېده به نه، مونږ به په ګنټو ګنټو ناستو، په ګنټو ګنټو به ناستو، مونږ بور شوي نه یو. مونږ که به د شپې خوب کړی هم نه و نو مونږ به نه بور کېدو د هغه درس کې.